تاسو کی کسوک اخپل اولاد نه تنگ وي یا اولاد لپلار نه تنگ وي مور نه تنگ وي مور لخپل بچو نه تنگ وي سړی لخزه نه خزه لخاون نه تنگ وي یا اولاد د چا کیږي خو هغه دماغي لحاظ سره یا جسمانی لحاظ سره صحیح سالم نه وي نو یو وظیفه خاصه او قدر تخایم کور کې به مو چین راشي سکون راشي مینه محبت په مو راشي او دې سره سره الله تعالی جل شانه به اولاد چې درکې صحیح سالم به درکې او دینداری باندې مو کور آباد شي وظیفه درته وخایم او شکرانه به یې کنه زه بغیر د شکرانه ورور خبر دی مولا سړی ما تعویذ درته کوم یا دم درته کوم شکرانه غواړم شکرانه ادا کوئ شکرانه درته خایم هغه نه پس یوه بله وظیفه ده چې هغه تاسو وکړو او تاسو ته حلال مال کله رورسي نو هغه شکرانه به دا وي چې دینی مدرسې جماعتونه کونډې رنډې یتیمان مسکینان عاجزانو به هم برخه پکې کوئ به کنه نو اولنۍ دعا درته ښایم اولنۍ دعا دا ده چې کله مونږ تاسو اتحیات ووایو اتحیات کې بیا درود وایو که نه وایو درود نه پس څه شی وایې دعا وایې که نه پنجاب والوایي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللهم انی ظلمت نفسی مونږ پښتنو یوه بله دعا راټینګه کړې ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وروره قرآن او حدیث کې چې څونه دعاګانې راغلي هر یوه ویلی شي دا به علماو تاسو ته ښایلی خو یاد وساتئ الله تعالی جل شانو چې د خپلو بندگانو خصوصي بندگانو عباد الرحمن بندگانو په قرآن پاک سورة الفرقان کې تقریبا یوه صفتونه بیان کړي دي په هغه صفتونو کې یوه دا ویلي الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما دا دعا به وایي نو تاسو دا یوه دعا درود شریف نه پس که اللهم ربنا آتنا وایئ او که نه وایئ خو دا دعا خامخا پکې وایئ یو ځلې کافي ده دعا ما پسې یو ځلې ووایئ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما که بیا لمانځه کې درنه هېره وه نو لمانځه نه پس یې درې ځلې ووایه بیا انشاء الله العظیم لیوني بچي به مو هم الله تبارک وتعالی درته جوړ او دویم نمبر باندې یوه داسې دعا درته وښایم چې که څوک دا وایي چې زه د الله محبوب جوړ شم الله خوښ بنده دی جوړ شم زما تله دی د نیکیو درنه شي او دا غواړي چې سمندر زګونو هومره ګناهونه هم مې دې هم معاف شي او دا غواړي چې ما ته باغونه په جنت کې ولګي او دا غواړي چې مالی لحاظ سره چا قرضه په ما باندې وي هغوی ته ادا کولو توفیق الله راکړي ما په بل چا وي هغوی ته ادا کولو توفیق ورکړي او کور کې مې دې پریمانی راشي او حال مې دې ښکلی شي کور کې مالی لحاظ سره نو سحر سنت و فرض و منځ کې که وخت نشو میلاو خیر ده سحر فرض نه پس سل ځلې او مازدیګر لمانځه نه پس هم سل ځلې اول اخر یولس ځلې که وخت نه و درې ځلې بیا درود شریف هم ووایه دعا به سل ځلې وایه سحر او مازدیګر زه یو ځلې درته وایم تاسو یې راپسې وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده استغفر الله. دا دعا سلزله او آخری و دعا بل درته خام. پیغمبر علیہ السلام فرمای چې څوک سحر او ماخام، سحر یا ماخام وزره دا دعا وای، الله پاک به ټول مهمات او ټول مشکلات په خپل فضل و کرم سره کافی شي. الله پاک به د ټولو مهماتونه کافی شي. وزره چې ماخام سو کوئی او سحر وای ا دعا یو زره پسې وای حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم.